منځ چې دی حدیث کې وی دا د مؤمن مسلمان معراج دی. منځ چې دی نبی علیه السلام فرمایي عماد الدین دا د دین ستنه ده، په دې باندې دین ټول ولاړ او قایم دی. تیره ورځ یو بېدینه ملا دی، د دجال د پیدا کېدو نه مخکې یو بل دجال دی بریتو په کولې دلته یو اوسېږي دی کچوڼی مچوڼی دی علاقو کې دلته چېرته دغه اورمړو طرف ته دغلته یو پاتې کېږي یو بېدینه بدر منیر دی او که کافر منیر دی الله تعالی دې د خپل قهر نښه وګرځولی. یو فاسق او فاجر او لوډر یو ګستاخ یو بدنمونه داسې د بیزو غوندې شکل دی. یقین وکړه چې ورته وګورې دا اهل نظر چې ورته وګورو نو هغوی ته دې فسخه مسخه شوې ښکاري. په الله یقین وکړي دا شکل مسخه دی خو سترګې غواړي. په قسم که در سره ګپ نه کوم خدای مسخه کړی دی خو اهل نظر یې پېژني. کله د نبي علیه السلام مبارک په ذات باندې هغه اعتراضات او هغه سپکي کله د مور او د پلار په باره کې دومره زبان راکولو کړی وي، کله د هغه مبارک په شان کې، کله د اولیو په شان کې. الله خو دې دغه زندیق د خپل قهر نښه وګرځولی کړي. تېره ورځې بیان کړی دی او په بیان کې وایي دې مونځ له چې مسلمانانو کم اهمیت ورکړی دی او دا مونځ څومره غټ کړی دی او دا کم اهمیت ورکړی دی ولا وی دا ټول منګړت روایات دي. وی د مونځ دومره اهمیت نشته دی. وی پیغمبر علیه السلام قصدن او ارادتن درې مونځونه په یو ورځ باندې قضا کړي دي. استغفر الله مو نه ویله الفاظ دا دي قصدن او ارادتن وی درې مونځونه په یو ورځ باندې نبی علیه السلام قضا کړي دي. که مونځ دومره اهم وي نو هغه ولې قضا کولو؟ دا د دې بېدینۍ خبرې. ګوره دا د یهودو چې کوم ایجنټان دلته راځي نسوارا یا د دې کافرانو چې دا کوم ایجنټان وي هغه تا ته ډایرکټ داسې خبرې نه کوي. چې یو خبره کوي نو ډېره په سیاست او په طریقه باندې اړې راړې یې بیا درته یو ګزار در باندې وکړي بیا دې نه مخکې خبرې کړي وروسته هغې له وله پرتوک جوړ کړي. خو منځنۍ چې کومې خبرې کړي نو دې څه موده بعد به ستا کله په یو ایمان ډز کوي، کله به دې په عقیده ګزار کوي، کله به دې په خدای، کله په رسول علیه السلام، کله په قرآن په بخاري باندې د اعتراضات کړي دي. د نبی علیه السلام په حدیثو پورې د خنداګانې کړي دي. د قرآن په لوستو کې وی ټکې ثواب نشته. دا الفاظ د اوس هم په نیټ باندې موجود دي. وی د نبی علیه السلام مبارک مور او پلار کافر تیر شوي دي عیاذا بالله. وی د نبی علیه السلام مبارک منل خو په موږ لازم نه دي. چا ویلي دي چې وی منئ څه د ترس وی مو نه دی او نه د ماما زوی مو دی چې منو به. د الفاظ اوس هم په نیټ باندې دي زندیق او د کافر موجود دي. رنګ رنګ ګستاخۍ کوي. دا ګستاخي د ټولو د پاسه لا بله پاتې وه چې اوس لا وایي چې نبی علیه السلام مبارک قصدن او ارادتن درې مونځه قضا کړي دي عیاذا بالله. دا د دې زندیق هغه زندیقت ګورې دي په مزه مزه یو یو حربا د ده ملګري بیا پیدا کېږي. اوس خو داسې وخت راغلی که د دې پېښور شهر دی بازار ته د یو سر نه یو سړی راننوتو او هغه وویل چې زه خدای یم او الله یقین وکړه داسې وخت راغلی چې د هغه سر ته وځي نو ده پسې به هم 10-12 کسه ور روان وي چې یار دې ټیک وي دا خو خدای دی که نه. داسې د جهالت دور راغی. د خدای نه ویریږئ، د دې فتنو مخنیوی وکئ. د چا په لاس کې چې کوم طاقت دی هغه استعمال کوي، د چا په خوله کې چې کوم پاور دی هغه استعمال کوي. په ځای د دې چې په فحاشۍ او په عیاشۍ باندې او د دنیا په حصول باندې د هغې طالب باندې جوړېږي او هغې باندې استعمالوي. نه د خدای دپاره، د خدای د دین دپاره او د خپل آخرت دپاره استعمال کا. دغه بېدینه ملا رولګېدو. اوس د هفتې خبره ده، لا هفته هم نه پوره کېږي. په ترجمه کې وایي د مونځ دومره اهمیت نشته په اسلام کې. زما محبوب فرمایي مونځ د دین ستنه ده. دا ستنه ته د دې لنټر نه لرې که دا مخامخ پیل لره دا لنټر به ټینګ پاتې شي، نقصان رسي که نه رسي ورته. وایي دا خو منګړت روایات دي مړه وي دي مولیانو دا مونځ دومره غټ کړی دومره غټ شی نه جوړ کړی دي. او که د چا پکې شک دا بیان ورته زه بیا وښیم. مونږ د وټسپ ګروپونو کې ملګرو رالېږلي زه بیا هم درولېږم درته بیا. دغه بېدینه ملا وایي د مونځ بې دومره اهمیت په اسلام کې نشته. هغه مسلمانانو کې هغه نور اعمال خاصم سر خوړلی هغه یو مونځ دی چې د هغې د وجې نه الله تعالی لږ ډېر رحم کوي. دا مونځ هم تېنه د منځه یوسه بس خالص کافر و بېدینه تېنه جوړ کړه نور به دغه ستا مقصد وي. نو د دې خبرو ضرورت او بیا وي د پیغمبر علیه السلام نه قصدن او ارادتن وي درې مونځونه پرېښودي دي په یو ورځ کې. ته خو د غزوې تبوک هغه دردېدلې واقعه لږه وګوره. د غزوې احزاب
چې کافرانو یو میاشت دا محاصره جوړه کړې او په مدینه منورې دا وړوکې خاریه په 100 ورځو کې خندق ته نسته او دا په کوم ورځ چې مونځ قضا کېدو ولې قضا شوی دی څومره سخت جنگ شوی دی د خوشو څومره بارانونه ورېدلي په دغه ورځ د کافرو د خوانه او کم کاڼي ورېدل او بار بار به حمله کېده دې خوا نه صحابو دفاع کوله د دین په دفاع کې د اسلام په دفاع کې دا 3 منځونه قضا شوي دي او هغه څنګه قضا شوي دي انشاءالله هغه واقعه به هم درته زه یو ورځ بیان کړم چې څنګه قضا شوي دي د واقعي او د روایت هغه رخ بدل کی او د خلکو د ډنه هغه د مانځه هغه اهمیت ختمي هغه یره د خدای تعالی ته ختمي دغه مراد او مقصد دی دغه بيدینه مراد زما تاسو قران عظیم شان کې ما درته ویل چې علما فرمایي چې مونږ ته اشاره شوې دي یا بعض احکامونه د مونږ احکام مراد دي یا بعض آیاتونو کې تقریبا 200 ځای علما شمارل دي چې په قران کې د مانځه باره کې خبر راغلي دي 200 کرتا او چې صراحتاً ذکر راغلی دی اتیا کرته په قرآن کې راغلی دی مونځ د مؤمن مسلمان دپاره معراج دی د دین ستنه ده مبارک فرمایي زمونږ د سترګو یخوالی دی مونځ باره کې په قیامت کې به اول تپوس د مانځه کېږي او ته وایې مونځ دومره اهمیت نه لري دا مولیانو غټ کړی دی او روایت یې منګړت دي او پیغمبر علیه السلام که دومره هم ښځو وي د 3 منځونه په یو ورځ قصدن او ارادتن ولې قضا کول دا د بېدینه مولا وایي دا بيزي غونته کې شکل نیولې بریتو دغه مولا دا غلخوري لګیا دی نبی علیہ السلام مبارک فرمای حلیۃ الاولیاء وم جلد 299 صفحه کې دا حدیث ذکر دی ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دا حدیث راوی دی الله محبوب فرمای چې کم انسان قصدن یوم منز قضا کی د جهنم په دروازه باندې د دنم اولی کله چې دا سړی جهنمی دی او په دغه دروازه باندې الله تعالی دغه بدبخت انسان جهنم ته داخل ګرځي چې دا چا یو منځ قضا د یو منځ قصدن قضا کول سره چې قصدن قضا کی د جهنم په دروازه باندې غټ غټ نومول کړي شي چې دغه قضا کون کې د مانزه لپاره دا دروازه ده او د جهنم ته په دې دروازه نوزي حلیۃ الاولیاء کې دا روایت ذکر دی وم جلد 299 صفحه ده ته چې وې چې زما محبوب 3 منځ قصدن او ارادتن قضا کړی دي اوس بس زما د محبوب مبارک بارک سبب الله پاک په قران عظیم شان کې د مانزه چا کوم احکام یا آیاتونه دی هغه ځکه بیانوم معنا خبر وکړي بس صرف دومره درته وایم چې دغه فتنې د دې فتنو داخله بندول غواړي د دې فتنو په یو طریقه باندې مخالفت غواړي څه بندوبست غواړي پوهیږي په خبره که نه پوهیږي د دې فتنو دپاره علاج پکار دی او د دې چاله چې الله د قلم طاقت ورکړی د خپل قلم استعمال کړي او کچاله الله تعالی د اواز طاقت ورکړي ا د خپل اواز استعمال کچاله الله د علم طاقت ورکړي ا د خپل علم استعمال کی او کله چا په لاسو کې الله د قانون طاقت خودلې نو هغه د قانون استعمال کی او د داسې بيدونو د خولې د بند کی او کبند نه کی او د صالح علی السلام د قوم واقعه مې درته بیان کا چې جرم صدور کسانو کړو عذاب په ټول قوم باندې راغی ټول قوم الله نست نابود کو کبیا نشي بندول نبی دغه عذابونو انتظار کوا وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمين.